अस्सलाम वालेकुम। ज़मा नोम डॉक्टर अब्दुलक़य्यूम ख़ान دی. زه دلته په سکین کې لیډي لیډینګ هسپتال کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم. زه ستاسو د وخت شکریا ادا کوم او د میډیا ادارې شکریا ادا کوم چې دې موږ ته داسې یو پلیټفارم راکړی چې موږ عام خلکو ته خپل پیغام رسولی شو. نن زه ډېر یو کامن ټاپک په باره کې زه تاسو سره خبرې کول غواړم. ډېر خلک موږ نه تپوسونه کوي او ډېرو خلکو بلکې 99% خلک چې دي هغه مس کنسپشن لري، مطلب سوچ یې د دې په باره کې غلطي. دا ده چې لکه لیزر سره ویښته ختمول، د چا په مخ باندې ویښته یا د جسم والا ویښته، نو دې په باره کې زه نن تاسو ته یو څو غټې غټې خبرې کوم چې یو کامن سړي دپاره، یو عام سړي دپاره یا زنانو دپاره هغه امپورټنټ دي. ګوره اول خبره خو دا ده که نه چې نارینهو باندې ویښته چې دي هغه یوجولي بیماري سره تعلق نه ساتي، خو زنانو باندې چې کوم ویښته زیات راشي په مخ باندې هغه بیماري سره تعلق ډېر زیات دي. نو نارینهو چې کوم ویښته دي هغه کله موږ ته څوک وایي چې یاره موږ لیزر سره ویښته لرې کوو، نو موږ د هغې ټسټونه میسټونه نه کوو او څوک دلته نه لرې کړي دلته نه لرې کړي، یا مثال خپل یا لاس او خپو باندې د چا ډېر زیات دي، نو هغې ته موږ ټسټونه نه کوو، ټسټونو ضرورت ورله نه وي. خو چې کومو زنانو باندې ویښته راځي، یاد ساتئ چې زنانو ویښته چې کله موږ وګورو هغې سره موږ ډېرې بیماریانو موږ سوچ کوو چې یاره د دې زنانه بیماري سره کم تعلق دی، دوایانو سره. او تاسو ته پته چې موږ کریمونه هر قسم څوک راته ووایي، ترور لور راته ووایي دا ولګوه موږ ولګوو، ماما لور راته ووایي بیل کریمونه او میکس کریمونه دا ټول ولګوو، نو هغې سره ویښته ډېر زیات راځي. نو موږ یوجولي ټسټونه ورله خامخا کوو، ټسټونه ورله کوو چې یاره دې څه مسله نه وي، چې څو پورې مسله نه وي ټیک، نو لیزر سره ویښته ته به لیزر کوې او ویښته به واپس نور راخیږي. اوس لیزر څنګه کار کوي په دې کې، زه تاسو ته یو مثال در کوم. لکه دا ویښته چې دی دا بالکل په دې سکین کې داسې موجود دي، خو دلته جړې لګېدلي او پاس چې کوم دی دا لکه د ونې ته نه ګورې، خو د ویښته ټول چې کوم سیسټم دی دلته دی، دې ویښته سره زموږ څه تعلق نشته دی. مطلب دا دی لیزر چې دی که نه کله موږ کوو نو هغه موږ دا هیټ کوو پې، دې ته موږ څه نه وایو. نو بار چې کوم ویښته یې هغې سره موږ تعلق نشته، بیسیکلي د دې روټس ختمول دي. خو لیزر چې کوم دی د هغې یو خپله طریقه ده، د هغه طریقې کار دی. په یو سیشن کې لیزر کلم ویښته نه ختمي، یاد ساتئ په یو سیشن کې 15 نه والا 20% ویښته چې کوم دی هغه ورسره ختم شي. مطلب دا دی چې که د چا 100% ویښته وي نو کم از کم 6 نه والا تر 12 سیشنز ضروري، او څونه وخت بعد یو سیشن کول پکار وي، میاشتې نه والا تر 40 ورځو پورې، یعنی 30 دن نه والا 40 دن پورې په دې دوران کې یو سیشن کول پکار وي. خو شروع کې بیا موږ لکه لیټ سپوز موږ یو سیشن نن وکړو، یو میاشت بعد وکړو، بل هم 2 میاشتې بعد وکړو، نو بیا ویښتو ګروت دونه کم شي که نه چې کله کله موږ یو نیمه میاشتې بعد یا 2 میاشتو بعد چې کوم دی سیشن ورته وکړو، نو هغه ستاسو بیا ګروت ورو ورو هغې سره ډیلی شي. خو یو سیشن سره ویښته نه ختمیږي. او پاس چې کوم ویښته وي که نه دا موږ د دې سوځول مقصد نه دی، زموږ مقصد دا دی چې لیزر کله لاندې ځي چمړه ونه سوځئ او تاسو چمړې باندې نشان جوړ نه شو چې کوم لاندې روټ دي هغه ختم کړي. خو دې دپاره یو ټیکنالوجي دې استعمال کړې ده چې تور ویښته چې کوم د تور کلر دی که نه دا د دې د مرګ سبب جوړیږي، یعنې لیزر چې دی تور رنګ نه پرېږدي. نو کم ویښته چې سپیني، کم ویښته خړي، کم ویښته نري هغه په لیزر باندې نه ختمیږي، یاد ساتئ. کم ویښته توري، کم ویښته تکي ډبلي هغه چې کوم دی په لیزر سره ختمیږي، خو یو سیشن سره نه ختمیږي. او بل مسکنسپشن دا دی که تاسو دا سوچي چې یاره زه لیزر وکړم 100% به مخ به مې بالکل شیشې په شان صفا شي، بالکل داسې نه ده. لیزر سره ویښته چې کوم دی هغه یا نري شي او یا مکمل ختم شي ورسره، خو مکمل بالکل نه صفا کیږي، یاد ساتئ. او ټایم پې کم از کم 6 میاشتو نه والی تر 1 کال پورې ټایم لګي چې صحیح رزلټ تاسو غواړئ. او لیزر نه مخکې چې کوم دی که نه ویښته ایستل نه وي پکار، نور بلیډ سره کټ کولی شي، کینچي سره کټ کولی شي. زیاتر خلک راشي وایي چې زما یو ویښته و ما ویستو نو هغې نه نور ویښته راووتل، داسې نه ده. که ته ویښته کټ کړې، که ویښته وباسې او که نه ته کینچي سره کټ کړې سره ویښته نور نه راوځي، نو دا دغه شان دی. خو لیزر چې دی لیزر سره یاد ساتئ لیزر چې دی دا لږ ایکسپینسیو دی. زیاتر خلک نور هم مشینونه داسې استعمالوي چې هغه لیزر نه دی، هغې ته موږ انټینس پلس لایټ ورته وایو، IPL ورته وایي. زیاتر چې کوم دی خلک دغه استعمالوي، خو هغه صحیح معنو کې د لیزر کوالټیز پکې نشته دي، نو هغې اثرات هم دونه لکه مطلب ښه نه وي، اوس وځول هم کوي. چې کوم اصلي لیزر دی یوجولي ښکاري نه، د هغې شواین چې کوم دی بالکل ښکاري نه، خو هغه بیا دا ډېر سلو پروسس دی، ایکسپینسیو پروسس دی. دا 2 شیونه به تاسو ذهن کې ساتئ. په تور سکین چې کوم دی که نه د هغې بیا خپل لکه موږ په کم پاکستانیان یا انډیا مطلب موږ د دې کانټیننټ والا خلک یو، موږ په تورو خلکو کې په دنیا کې شمارېږو. د انګریزان چې دي هغوی په سپینو خلکو کې شمارېږي. د هغوی لیزرز ډفرنټ دي او زموږ لیزرز ډفرنټ دي. موږ سکین اساني سره سوځي. تاسو ته ما وختي ووایي چې تور رنګ چې دی که نه دې باندې لیزر اټیک کوي، نو چې کم خلکو کې توروالی زیات دي هغه خلک بیا لکه مطلب د ساید افیکټس چانسز پکې زیات دي. خو هغې دپاره بیا یو نوې ټیکنالوژي، نوې خو نه ده زړه ده، خو مطلب یو داسې ټیکنالوژي شته
هغې ته مونږ انډیاګ لیزر وایو چې هغې سره بیا یوزولي برنز یا نشان جوړېدو چانسز ورسره کم وي. خو غټې غټې زه تاسو ته بیا یو څو خبرې کوم. لیزر چې دی که نه 100% ریزلټس پکې نشته دي، یا ریډکشن پکې کېږي یا پکې نري شي ویښته. دویم شی دا دی چې دا که بیماري سره تعلق ساتي، لکه څنګه زنانو کې څو پورې هغه بیماري نه ټیک شوي نو لیزر فایده نه کوي. دریم شی دا دی په یو سیشن کې دا نه ختمېږي، کم از کم 6 نه واله 12 سیشن چې کوم دی دا په یو میاشتې او نیم میاشتې ګیپ سره ضروري. او دریمه خبره دا ده چې کله تاسو لیزر کول غواړئ نو یو میاشت مخکې به تاسو نور ته نه کښېنئ، کوشش کوئ چې تاسو نور هغه کړئ. او څلورمه خبره دا ده ډېر خلک دا سوچ کوي چې یاره لیزر ماته کینسر ونه لګېږي، سایډ افیکټس یې ډېر دي. دغه شان څه خبره نشته، کینسر خو لیزر نه خیر نه لګېږي. لکه مطلب تاسو ته مخکې ما ویلي چې یاره کم کینسر مونږ علاج لیزر سره کوو، خو دا چې کوم لیزر دی د ویښتو وره دې سره کینسر وغیره نه لګېږي، سکین ورسره لږ صفا شي څه وخته پورې. او نور چې کوم دی سترګو دپاره لکه مطلب ظاهره خبره ده مونږ سترګې پټو یا ورته ګوګلز ولګو چې سترګو کې هم توروالی موجود وي که نه، نو مونږ هغه شی پروټیکټ کړو ورسره. او دا یو څو خبرې تاسو ته ما لیزر په باره کې وکړې. خو لیزر چې کوم دی خړو ویښتو، سپینو ویښتو او نري ویښتو باندې کار نه کوي. ټیک شو، د چا غټ ویښتې، تور ویښتې او هغه پې خرچه کولی شي او ټایم ورکولی شي. دا یو څه ضروري خبرې دي، دا نن تاسو ته غټې غټې خبرې. نور انشاءالله څه مسلې څه کوېسچن یا انشاءالله کامنټس کې مونږ جواب درکړو. او تاسو ټایم ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.